عزتمند مسلمانانو موږ ته به څنګه پته لګي چې الله جل شانه مانه راضي دی که ناراض دی؟ د هغې ډېر ته زه یو غټ دلیل ویم، یو غټه نښه ځان پرې وګورئ. که هغه نښه ما کې موجود و، موږ کې موجوده، نو مانه الله جل شانه راضي دی، او که هغه نښه موږ کې نه وه، الله جل شانه بیا ناراضه دی. وګورئ، الله جل شانه چا ناراضه شي، چا نه ګاډي او بنګلې نه اخلي، چا نه کورونه نه اخلي، چا نه بیبیانې او بچي نه اخلي، چا نه مال او دولت نه اخلي. الله جل شانه چې کله ناراضه شي د انسان نه، نو الله جل شانه د سجدو توفیق واخلي. دا انسان ته د سجدې توفیق نه ملوي. که تاسو ګورئ نو په دې کلیو کوڅو کې به لوفران ډېر ګرځي، الله جل شانه ته دغه توفیق نه وي ورکړی. دغه په لوپرو کې په وخت ضایع کولو کې زندګي تېروي، او حتی تر دې چې مرګ له راشي. نو موږ به اوس په ځان تلو، که الله جل شانه موږ نه راضي دی، نو موږ به مونځ هم 5 وخته کوو، او که الله جل شانه ناراض دی، دا غټه نښه د هغه انسان بیا څه ته ډډه نه لګي، نیک کار ته به ډډه نه لګي، زړه کې به سکون نه، په ژوند کې به خوشحالۍ نه، اطمینان نه، دا ټول چین سکون راحت پته الله جل شانه واخلي. کوم انسان چې مونځ نه کوي، پوه شه تان الله ناراضه دی، تان الله جل شانه خفه دی. د مسلمانانو خپل الله راضي کو، خپل الله سره تعلق برابر کو، الله مو خوشاله آباد ساتي.